بسم الله الرحمن الرحیم. زور خان ما او تاسو ګورئ تحقیق نیوز. دا وختي ولاړې ما تحصیل کاټلنګ غاله کلي کې د تحصیل کاټلنګ په سطح چې څومره ګجر برادري ده هغه راغونډ شوي دي. تاسو په سکرین باندې دغه فوټو ښکاري او نن د دوی د تحصیل کاټلنګ په سطح تنظیم سازي شروع ده. د دوی صدر، جنرال سیکرټري او نور عهدې دا به باندې کیږي. په دې باندې به د دوی نمایندګان راځي. د دوی چې کوم دلته کې غونډه ده او ګجر برادري چې راغلې ده، نو د دوی اولنۍ خبرې دا وي چې یاره په تعلیم باندې فوکس وساتئ، چې څومره د ګجر برادرۍ ماشومان دي چې هغوی تعلیم حاصل کړي، چې راتلونکي وخت کې زموږ دا ماشومان په دې دوړ کې شامل دي. د دې نه علاوه دوی ذات پات ټول هر څه شاته کړه او په یو ګجر نوم باندې به د دوی اتحاد وي. د دې مشرانو زموږ سره څه خبرې اترې کړي دي، راځئ چې وایو. गुजर कौम जिंदाबाद, गुजर कौम जिंदाबाद, तहसील काटलंग गुजर कौम जिंदाबाद, पूरा पाकिस्तान गुजर कौम जिंदाबाद, गुजर कौम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद. ډیره زیاته مننه، ممنون، مشکور یم. د ټولو شکریا ده. جوانو باندې به تعلیم کوو انشاءالله. خپله دا ګجر قوم چې دی دا به یو ماډرن قوم په دنیا ته به ثابتوو انشاءالله. ګجر قوم همیشه خدمت کړی دی، دغسې خدمت به برقرار ساتي انشاءالله. ساتي به خپل نوجوان به تعلیم ته وباسي، یونیورسټیانو ته به لیږي، کالجونو ته به لیږئ. ګجر قوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ناصر خان دی، د سوات بری کوټ سره تعلق ساتم. چونکې د بری کوټ د یو تنظیم چې ګجر حقیقي تنظیم نوم دی، د هغې صدر یم. دا بارم خان چې چیرمین دی د کاټلنګ د تنظیم، ورسره صدر امروز خان، د دو په هدایاتو باندې دلته کې راغلی وم. دلته کې چې څومره د ګجر قام د تحصیل کاټلنګ چې د ګوټ ګوټ نه څومره راغلي وو، د هغو ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په دومره مصروفیاتو کې هغو ټیم وایسته او دلته راله، په یو ګڼ تعداد کې دلته شرکت وکړو. د دوی ټولو شکریا ادا کوم. تاسو ته پته ده چې ګجر قام چې دا په پوره بلصغیر کې د ټولو نه غټ قوم دی. د دغې قوم په نوم باندې ښارونه آباد دي. د یو قوم په نوم باندې به تاسو دا وانه اورئ چې د هغه په نوم باندې به چېرته یو ښار نوم ایښودی شوی یا د یو کلي نوم ایښودی شوی. واحد چې په پاکستان کې یو ګجر دی چې هغه په نوم باندې ښارونو نومونه ایښودی شوي دي. که موږ وګورو ګجراواله، ګجر خان، دا غټ غټ ښارونه چې دي د دو په نوم، دا د ګجر په نوم باندې ایښودی شوي دي. ګجر قام چې دا تاسو ته پته ده چې دا هغه قام دی چې دوی ټول عمر د دې ملک د دې خدمت کې، د دې ملک د بارډرو باندې یا د ملک خلاف چې چا خبره کړې ده نو یا څه دغه شوی ده، نو هغې باندې ډټ کې ودرېدلي دي. ګجر قام چې تاسو ته پته ده چې هغه د انګریز په تاریخ کې هغه په کوم الفاظو کې استایلی شوی دی، نو هغه ټولې دنیا ته پته ده. د هغې مین وجه دا ده چې د ګجر تاریخ چې هغه انګریز وایي چې ګجر هغه قام دی چې دا څومره چیړي نو دا به ستا دشمنۍ ته، ستا خلاف ودرېدو ته دومره په دوی کې همت او جذبه پیدا کیږي. دا هغه خطرناک قوم دی. نو بالکل او دا بیا د دې ګجر قام چې هغو خپل تاریخ کې دا هم لیکلی شوي دي چې یاره ګجر قام ته په یو خبره باندې خپل دوست جوړولی شي او چې دوست درته ووي نو دی به ستا هغه وفادار سپایي چې دی په د په شان وفادار کس ته بیا بل په مخ د دنیا نشي پیدا کولی. خو چې د زور وسره کوي نو زور کې به ستا دشمنۍ ته دې ډټ کې ودرېږي. ناصر، د نننۍ میټینګ په حواله باندې اوس خبرې وکړه چې نن دلته کې کاټلنګ کې ستاسو غونډه چې وه هغه څه باره کې وه؟ زمونږ نننۍ غونډه چې وه هغه خو سیب په لیجنډه وه. چې نننۍ غونډه چې زمونږ وه نو هغه دغې تحصیل په سطح باندې د کاټلنګ چې په دې باندې مونږ دغې صدر صاحب او چیرمین صاحب تنظیم سازي وکړه، کاروان چې هغه تنظیم جوړ کړو د تحصیل په سطح باندې. په دې کې دوی کابینه جوړه کړه. بیا پکې دغه امروز خان چې دی دا صدر منتخب شو، ورسره دا بارم خان چې دی دی پکې چیرمین منتخب شو. نو دغسې دوی به د خپل مظلوم مرسته کوي، دوی به د انسانیت خدمت کوي،
هغه چې په تحصیلي بریکوټ کې د تحصیلي کاټلنګ کې چې د ګوجر قام څومره ستونزې راځي یا څومره مسلې راځي یا څومره په آپس کې اختلافات راځي یا طرفګنۍ دشمنیان راځي نو دا به ورسره اوږه په اوږه دغه تنظیم ولاړي دی به هر ځای ته ځان رسوي د دې قوم چې څومره مسلې په هغه په تاڼه تحصیلونو کې راځي یا په نور څه مسلې راځي نو په هغې کې به ورسره دغه تنظیم چې دی دا به شانه ولاړي او خپل ګوجر قوم له به پرهوخ ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبې خو ستاسو مننه، بیا د دې مشرانو مننه، بیا د پروګرام چې چاره جوړ کړی د دوی مننه. تاسو چې څنګه خبره وکړله کو یو قوم مخکې تللی دی او مخ په وړاندې تللی دی دی صرف د تعلیم په لحاظ باندې تللی دی ځکه چې تا سره تعلیم وي تا سره پوهه ده تا سره رڼا ده چې کله تا سره رڼا وي تا ته به لارې ډېرې ښکاري. یو سړی د شپې روان دی تیاره کې روان دی د کند د کپر د لړم د مار پته ورته نه لګي کو چېرته د سره بیټري او دغه بیټري بیا دی څونه تیزی ده ته لاره دومره کور کېږي. کو چېرته زما د کام بچي او زما د کام مشران غواړي چې زما کام د مخ په وړاندې لاړ شي ترقي دې وکړي سیاسي شعور دې ویني او نوره د ترقۍ لار دې ونیسي. اونلی ون د دغې دپاره یو حل دی چې هغه دی تعلیم او د تعلیم سره سره سیاسي شعور دی. کم قومونه چې کم په مخ کې تللي دي صرف د تعلیم د وجې او د سیاسي شعور د وجې نو د میډیا په وساطت باندې زه خپل چې څومره هم کام نه یادوم ټوټل پښتانه یادوم او ټوټل پښتون کام یادوم چې د دشمنو ترفګنو د دې نه راوځئ په تعلیم باندې فوکس وکئ په پوهه باندې. څنګه چې تاسو خبره وکړله ستاسو د کوېسچن به زه جواب داسې وکړم چې دا کوم قومونه کوئ چې مثال په طور دی نه دشمنۍ او ترفګنۍ جوړېږي نه بالکل نه جوړېږي. ځکه نه جوړېږي چې په ما کې پوهه راشي او په ما کې شعور راشي نو بیا دشمنۍ او ترفګنۍ د کومې خبرې جوړېږي. دشمنی او ترفګنۍ خو باله جوړېږي چې ته په یو خبره باندې پوهېږې نه او په هغې زور کې تم زور کې او زم زور کومه نو بیا د دشمني جوړېږي ته به زما ګریوان ته لاس راځي به ستا ګریوان چې کله تا سره هم پوهه وه ما سره هم پوهه وه نو بیا دشمني د کومې خبره راله. او دغه قوم هم چې کم دی ما وختي مو وي چې دا ټول زما د سر ګلونه دي زما د پګړۍ ولونه دي خو هغه هر قوم دی زه کوم ټارګټ کوم نه. رب په قرآن کې ویلي دي ما وختي هم دا خبره وکړه چې ما ته هغه سړی نږدې دی چې کم متقي دی او پرهیزګاره دی. صرف دا خلک مې د دې دپاره تقسیم کړی په دې قبیلو کې چې خپل پیژنګلو وکړي. نو دغه کم قومونه چې دي زما د سیمې خلک چې کوم دی زما د سر ګلونه دي زما د پټکي ولونه دي. زه ته ښه په دروند نظر باندې ګورم چې څنګه د هغوی په دې پښتنه خاوره باندې د خدمت کولو وایي چې موږ خدمت وکړو دقسې زه هم غواړم که نه چې زه هم د خپلو پښتنو وروڼو د خپل کام او د خپلو غمځپلو پښتنو خدمت وکړم صرف د قوم نه کوم. کو چېرته ماله خدای مقرره کړه نو زه به د ټول قوم خدمت کوم نه په دې کې د دشمنۍ او ترفګنۍ اړو څه خبره پاتې نه ده. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د دې ټیم د میډیا ټیم ډېر شکرګزار یم چې تاسو مونږ له راغلی دلته او مونږ له هم دا پروګرام دغه وکړو. نو دا خو مونږ د کاروان 888 یو ګروپ دی د ګوجر ګروپ کاروان 888 دا یو غټ ګروپ دی د پاکستان په 4 صوبو باندې دی چلیږي په کشمیر په هر ځای کې. نو ان شاء الله موږ به په دې داسې کار کوو چې د قام د مفادو په دغه به یو کار کوو په دې تحصیل به ان شاء الله موږ خپل کابینټ سازو. نو موږ به په دې داسې یو لیول کې موږ جوړ کو چې زموږ بچي تعلیم سیټ ته لاړ شي او ان شاء الله چې تعلیم یافته دغه شي نو دا به مخکې ان شاء الله سیاسي لیول باندې هم کار کوي او انسانیت خو جو هغه خو زموږ دغه دی چې انساني لیول باندې به هم کار کوو او زموږ خپل دا شوق دی یو میشن دی چې مونږ خپل قام وزلو ډېر پاسمانده پاتې شوي ډېر شاته پاتې شوي. بلدیاتي الیکشن کې ستاسو د خبرو نه اندازه ده ما واخیستنو آیا ګوجر برادري چې څومره دلته کېده دا به په دې کې حصه اخلي؟ بالکل په دې کې به حصه اخلو او په دې کې به مونږ کوشش دغه کوو چې که خپله پارټي مونږ جوړه نه کړه د نورو پارټیانو سره خو مونږ به خپل ایم پی ایم ان اے راولو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو د خلکو ډېره شکریا ادا کوم چې دلته راغله په ګڼ تعداد شرکت وکړو. موږ به د خپلو مشرانو په هدایاتو مطابق موږ به ګوجر برادري په مخه بیایو او خپلې هلې ځلې به کوو د جان مال هر څه به موږ خپله حصه کوو چې څه مناسبه طریقه ده. ان شاء الله زموږ به پوره فوکس په تعلیمي او راتلونکي وخت ان شاء الله بلدیاتي الیکشنونو کې به ان شاء الله زموږ د ګوجر برادري چې څونه ده نو ان شاء الله خپل بخپور ایسبالو خپل پوره قوم زموږ چې ګوجر څونه دی نو ان شاء الله په دې دغه کې به ایسالو ان شاء الله بلدیاتي الیکشن کې اذان به راښکاره کوو ان شاء الله تحصیل کاټلنګ باندې. کتونکو څنګه چې تاسو سره شروع کې زما خبره وشوله چې د ګوجر برادرۍ نن دلته کې تنظیم سازي ده او په دې تنظیم سازۍ کې چې کومې مونږ اهم خبرې نوټ کړې هغه دا د ګوجر برادرۍ چې کوم تعلیم نظام دی
دا څومره مشرانو سره چې موږ خبرې وکړې دې ټولو دلته کې دا د خپلو چې د برادرۍ ته په دوی باندې دا زور ورکړ چې په ماشومانو باندې په خپل راتلونکي نسل باندې تعلیم حاصل کړي د تعلیم نه بغیر تاسو هیڅ هم نه چې تعلیم نه نو که تاسو سره ډېر هم پیسې خو تاسو په شا باندې دی نو د دوی نننۍ غونډه چې وشوه تنظیم سازي وشوله په هغې کې د یووالي د تحصیلي کارډلنګ په سطح باندې د یووالي او د خپل راتلونکي نسل ته د تعلیم باندې د زور خبرې وکړې تاسو ډېره خبرې ټولې واورېدې د ظهور خان اجازت غواړم د ډېر لپاره